جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې وخت به راسي چې دا کله علما زما ذکر کوي زما بیان کوي نو به دا ناست خلک دا ډېر ارمان وکړي وایي کاش که زما په اهل و عیال باندې د محمد رسول الله زیارت کېدلی زما اهل و عیال می خرڅولی بیا د محمد رسول الله مبارک زیارت کېدلی وایي دې خلکو به زما زیارت کړی وای مال به ختم کړی وای اولاد به زما پر زیارت ورکړی وای خو زما ملاقات به کړی وای هغه وخت را روان دی الحمدلله او ثم الحمدلله موږ هم په دا کسانو کې یو دا خو یقیني خبره ده که موږ ته د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ملاقات نصیب کېدلی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیارت نصیب کېدلی نو د اولاد په خرڅېدو وای اولاد به مې خرڅ کړی وای د اهل و عیال په خرڅېدو وای هغه به مې خرڅ کړی وای د مال په خرڅېدو وای هغه به مې کړی وای د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم یو دیدار یو زیارت یو ملاقات به مونږ تاسو کړی وای او لازمي به مې کړی وای خو یو بله خبره ستا عزیزانو اوس ډېر داسې کسان شته چې هغه غواړي زه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په خوب ووینم دا خبره د عوامو دپاره ډېره خوشنما ده ډېر کشش لري ډېر هغه دلربا ده چې یاره داسې وظیفه به نه راوښیې یو داسې ورد و ذکر به نه راوښیې چې زه د محمد رسول الله مبارک زیارت وکړم صحیح سو دا ډیر علایده په دا موبایل کې په سوشل میډیا کې علایده داسې پیران بزرګان سته هغه و تا ته تلقین د دې خبرې کوي زه تا ته وظیفه ښایم هغه وظیفه وکړه د محمد رسول الله دیدار به دې نصیب سي لیکن منګرها مفتي شفیع صاحب رحمه الله هغه فرمایي وایي موږ چې کله هم ماښام پرې وځو ماخستن ودیږو موږ وایي الله محمد رسول الله په خوب ونه وینم محمد رسول الله زه په خوب ونه وینم ولې محمد رسول الله خو ډېر لوړ شان والا دی ونه زه دا خپل ځان ډېر کمتر ګڼم کمزوری ګڼم هیڅ یو شی ځان نه ګڼم نو زما او د محمد رسول الله ملاقات یا په خوب کې لیدل دا زه د ځان دپاره یو ډېره غیر مناسبه خبره بلم پوه سواست دا که تا محمد رسول الله مبارک په خوب ولیدی هغه و تا ته یو داسې امر وکړي چې هغه امر بیا تا وړلی نسو تا زغملی نسو تا برداشتولی نسو نو بیا خو ښکاره خبره ده چې تا د محمد رسول الله خبره تر پښو لاندې که نعوذ بالله پوه سوس په دې خبره باندې مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله فرمایي وایي الحمدلله چې موږ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه وو الحمد موږ خدا وایو د کم علمۍ د جهالت د وجې موږ وایو کاش زه د محمد رسول الله مبارک په زمانه کې وای حضرت تھانوي صاحب فرمایي الحمدلله چې موږ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه یو وجه څه ده وجه دا د عزیزانو نن ورځ چې دا ما او تا څه یو نو خو په هغه وخت کې به هم د هغه وو ما او تا نن د محمد رسول الله څو سنت تر پښو لاندې کړي دي ما او تا نن د الله رب العزت څو حکمونه تر پښو لاندې کړي دي نن د دین او د اسلام په څو خبرو باندې ما او تا شرمیږو نو که په هغه وخت کې وای نو به ما او تا ته الله پاک دین نه وای را نصیب کړی نو فرمایي مفتي شفیع صاحب چې موږ خدا دعا کوو چې الله دې محمد رسول الله په خوب کې په موږ نه ویني ځکه زه وګوره هغه وګوره زه خو په سپینه ورځ لمر ته نسم کتلی زما سترګې دومره طاقت نه لري قوت نه لري نو محمد رسول الله خو تر لمر ډېر بالا دی هغه ته به زه څنګه ګورم بیا تھانوي صاحب عجبه خبره لیکلې ده فرمایي چې یو حافظ د قرآن د محمد عظیم په نامه او هم د پېښور هغه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی دا ستاسو د پېښور خبره ده تھانوي صاحب د نن 90 کاله 52 کاله مخکې تقریبا وفات شوی دی نو دا ډیره وختي خبره ده یو محمد عظیم وو چې هغه حافظ و د قرآن نو هغه د پېښور وو بیا دی وایي چې ما جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی
وای ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک وویلې چې غواړې څه غواړې ما ته ووایه. وای ما ورته ویلې چې یا رسول الله زه به درته ووایم ته بې را نه کې. ولې ولې نه درکوم زما په وسه وه لازمي به درکوم خامخا. ولې یا رسول الله ما ته دعا وکړه. ول څنګه دعا درته وکړم اولې قول ورباندې وکړه په جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په دربار کې یو مجرم پیش چې کله سزا ورکوله نو د ویلې دا مجرم چې ماته یو ګلاس اوبه راکړي. چې یو ګلاس اوبه یې ورکړې ورته ویلې چې حضرت ته به ماته دا یقین راکړې باور راکړې ماته به وعده راکړې چې تر څو دا اوبه ما څښلې نه یي ماته به سزا نه راکړې. حضرت عمر فاروق ورته پر دواړو سترګو ته خپلې اوبه وڅښه د دا اوبه ته یې کړلې ویې غورځولې. حضرت عمر فاروق ډېر حیران سو. ول ډېر عجبه لوبه دې راسره وکړله عجبه چل دې وکړئ پروا نه لري هغه چې کومه سزا مې درکوله هغه نه درکوم. ولې ما له تا سره قول کړی چې دا اوبه ته وڅښې نو تا خو اوبه څښلې نه دي. دلته تنوي صاحب فرمایي د محمد عظیم پیغمبر علیه السلام ته ویلې پیغمبر صلی مبارک ورته ویل څه غواړې. ول یا رسول الله نه به وکې ول یاره که د کولو خبرې ولې نه کوم. ول ما ته دعا وکړه. ول څنګه دعا درته وکړم. ول ما ته دا دعا وکړه چې الله پاک ستا دا ته مې په خوب ولیدلې زیاته په دې سترګو زه نوره دنیا ونه وینم. پیغمبر علیه السلام ورته ویل دا څنګه دعا شوه. ول یا رسول الله تا قول سره وکړئ چې ته څه وایې او هغه هم د کولو یې نو بس تا پیغمبر مبارک دعا ورته وکړله چې سهار راپورته سو بیا په سترګو نابینا و. وجه څه وه؟ وجه دا وه چې یا رسول الله ستا دیدار مې وکړي بقایه دنیا لیدنګه نه غواړم. اوس دا داسې ما او تا جوړېدلی سو نه سو جوړېدلی